اسرار احمد یو کلیپ وښودو. ما ته دا څنګه سړی دی؟ ما ورته ما ته پته نشته چې دا څنګه سړی دی، دنیا نه تللی. خو البته د ډېرې خبرې غلطې دي. صفا مې خبره وکړه. وایي څه؟ ما ورته ویل د ده کلیپ ما سره موجود دی. دی په خپل کلیپ کې مذهب ته فرقه وایي. هسې د دې اندازه تاته شته چې دی څومره فساد په دې لفظ کې خوری چې مذهب ته تا فرقه وویله. د یو کلیپ و هغې کې وایي چې په هغه دور کې 4 وانه فرقو فتوا ورکړه. 4 فرقې چا حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي. حالانکې دا مذهبونه دي، فرقې د کوم طرفه شوې؟ مذهب وایي د منزل څخه میلاوښونکي ته، فرقه وایي د منزل نه کټ کوونکي ته. په دې یو لفظ کې د څومره دجل نه کار اخیستو. زمونږ خلک وایي ډېر ښه سړی او ښې خبرې هم کړل دي. داسې ښې خبرې خو بیا لاډ میکال هم کړل دي، لاډ لیو هم کړل دي، او ویو، شیو، شیټن او لارډ والډن او دا شیزونه ګوره دوی هم ډېرې ښې خبرې کړل دي. زما او ستا په کار کې دي تسلسلي نمبر 1، یعنی د خلکو تندو ته مه ګورئ، حق علما جوړ شئ. دلته نن هر سړی دغه طرف ته ولې مایل دی؟ نه د مذهب دفاع او نه د مسلک دفاع. دلته نوجوان چې دا دین ته شا راړول دی، بلافه دین ته ورکوي، او دی د هغه تندي ته ګوري. ستا د وخت خو به پکې پیدا وشي صیبه، خو وروسته د اسلام ته تباه او بربادي ورکړه. نو زما مطلب دا و چې موږ پوره چا اورېدلي یو. الحمدلله زموږ په یو لفظ باندې 2 3 غنټې بیان موجود دی. خو نن سبا خلک